سلامونه ګرانو کتونکو، عقیل یوسفزی مخاطب یم د پېښور نه. د اختر درېیمه ورځ دی، هم تاسو ته مبارک شي. او 23 مارچ چې دی چې هغه د پاکستان په سیاست کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري، هغه دې هم ټولو ته مبارک شي. په دې پوره منظرنامه کې موږ ته د 2021 نه بعد چې کوم صورتحال مخې ته راغی، خاص کر د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د سکیورټي چیلنجز په حواله باندې په هغې به تاسو سره خبره کول غواړم. او د هغې سره بیا چې کوم د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د بعد 200 ریاستونو یا د هیوادونو په درخواست باندې سیز پایر شوی او د هغې د مستقبل په باره به تاسو سره خپل لږ ډېر معلومات چې دي او تبصره هغه شیر کوم. اولنۍ خبره خو دا ده چې په پېښور کې چې کوم د پی ایس ایل بعضې میچونه شیډول شوي، محسن نقوي صاحب چې هغه د پاکستان وزیر داخله هم دی او د پی سی بي چیرمین هم دی، هغه پرون یې پریس کانفرنس کړی دی او په هغې کې هغه 2 اهم اعلانات کړي دي. یو یې دا ویلي دي چې د پېښور چې کوم میچونه هغه مونږ وډرال کړل یا هغه مونږ کینسل کړل، هلته کې به نه کېږي، صرف په لاهور او په کراچۍ کې به 22 میچونه چې دي هغه به کېږي. دغه نه سوال چې کله دا وشو چې آیا د پېښور دغه میچونه تاسو ځکه یو سیټ کړل یا هلته کې د هغې نقاد نه کوئ چې ګنې هلته کې د سکیورټي پرابلمز دي، نو هغه وایي چې نه، د دې نور وجوهات دي او موږ به نه صرف دا چې دغه والا ایونټ چې دی هغه په کراچۍ او په لاهور کې کوو، بلکې دا هم وایي چې د خیبر پښتونخوا به شمول پېښور هلته کې چې څومره ادارې دي هغه های الرټ دي، خو اسباب نور دي. او دا یې هم وایي چې نیکسټ ټایم به موږ کوشش کوو چې په نوي شیډول کې پېښور خامخا واچوو. که موږ وګورو، اگر چې محسن نقوي صاحب د سکیورټي صورتحال نه ویلی، خو 2 ایشوز چې کوم دي چې هغه د ریاستي حکام د طرف نه په نوټس کې راوستی شوي دي، په هغې باندې خبره کول چې دی هغه لازمي ګڼم. یو دا چې یو خو په ملک کې ډېر زیات معاشي بحران چې دی هغه متوقع دی او د هغې سره چې دی واقعیتاً چې دلته کې د سکیورټي پرابلمز شته. په دغه پی ایس ایل میچونو کې صرف د پاکستان کلاړیان نه وي، بلکې په هغې کې انټرنیشنل کلاړیان هم وي او د هغې بیا خپل د سکیورټي ریکوایرمنټ وي او په هغې کې بیا د هغې خپل انشورنس وي او هغې ډېر زیات فارمیلټیز چې دي د هغې انشورنس کمپنیانو سره یا د خپل بورډ چې کوم دي د هغې سره د هغې پاسداري کوي. دغه رنګې که موږ وګورو نو دغه میچونه په اسلام آباد کې هم نه دي ښودي، دا یې په فیصل آباد، ملتان یا داسې نورو ښارونو کې هم نه دي ښودي. نو په دې باندې پولیټیکل پوینټ سکورینګ چې دی هغه نه دی پکار، خو واقعیتاً د سکیورټي پرابلم شته. بله دې سره تړلې خبره دا ده چې محسن نقوي صاحب دا هم ویلي دي چې موږ به شایقین چې کوم دي هغه به بوجوهه په سټیډیمز کې نه پرېږدو. مطلب دا دی چې موږ به لایو دغه میچونه چې دي هغه به د ټلویزیون سکرینز په ذریعه باندې ګورو. دې نه دومره غټه ایشو جوړول نه دي پکار. ریاست چې بعضې کومه مجبوریانې دي یا ارینجمنټس وي یا اقتصادي مسایل وي یا په ریجن کې چې کوم حالات روان دي یا د افغانستان سره چې زموږ کوم ایشوز دي هغه مو په دې کې بیټر کوي. بله خبره دا ده چې تاسو به کتلي وي چې ښکاري داسې چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې کوم سیز پایر شوی هغه د اختر د ختمېدو نه بعد به هغه عارضي سیز پایر چې دی هغه به ختم شي، بلکې هغه عملاً د کلدم ټي ټي پي له طرف نه 13 ورځ په یو اعلان کې ختم کړی شوی دی او اټیکس هم شوي دي. د افغانستان میډیا د بعضې افغان حکامو په بحاب باندې دا دعوه کړې ده چې پاکستان د دې وایلیشن کړی او 13 ورځ په کونړ کې، خو کوم چې د پاکستان سکیورټي حکام دي یا ریاستي حکام دي د هغې موقف دا دی چې په کورم کې چې دی اټیکس وشو د هغې په نتیجه کې بیا د خپل اعلان او د فیصلې مطابق جواب ورکړی شو پکې. بهرحال دغه 3 ورځې یا د څومره ورځې چې تېرې شوې دا هم غنیمت و او په دغه غنیمت کې خلکو اختر چې دی په ډېر ښه طریقې سره چې دی ونمانځو. نو موږ دا ویلی شو چې د پاکستان او د افغانستان د سیز پایر د ختمېدو چې کوم یو بنیادي وجه ده په هغې کې د کلدم ټي ټي پي د طرف نه 13 2 ورځو 3 ورځو کې په خیبر کې، په ټانک کې او په وزیرستان کې، بعضې نور علاقو کې لکه مروت کې بعضې اټیکس چې کوم دي
هغه بنیادي وجه ګرځېدلې دي. دغه پوره تناظر کې یو بله خبره چې دا هغه ډېر اهم ده چې د افغانستان په حکومت باندې ډېر زیات پرشر هغه راغلی دی د پاکستان نه علاوه بعضې نور ملکونه او بیا تیر په تیره باندې د امریکې د طرفه یو ځل بیا ډېر اهم عهدهدار د قیدیانو چې کومه مسله ده یا د یرغمالیانو په هغې باندې افغانستان ته وارننګ ورکړی دی چې په دغه حواله باندې د هغه سره څه رعایت چې دی هغه به نه کېږي. یو بل خبره چې د هغه مخې ته راغلی دی هغه دا دی چې په قندهار او کابل او بعضې نورو غټو ښارونو کې چې دي اتفاقاً د اوبو شدید قلت چې دی هغه پیدا شوی دی. که موږ وګورو نو په دغه پوره پس منظر کې یا پیش منظر کې د افغانستان د طالبانو د حکومت مشکلات یا د هغو چې کوم مسایل دي په هغې کې مزید اضافه شوې ده. یو ځل بیا تاسو ته اختر مبارک.